أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا أي هم آخرته كفى الله هم الدنيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف ہوئے. عزتمند و مشران و کشران و خوابو مسلمانان درود. زانلم دو رکعت حاجت مند روزانہ منگلم پورے انسانیت لخور المسلمان دوا و خزم سی اللہ دا مرنا مخی مخی زنکدن لکیتنا مخی دا دنیا نظمک لاندے راتنا مخی زمان طولو دزلستر کی کلاو. یا اللہ سنگ دے مورنا تمام انسانیت بالعموم تمام مسلمان بالخصوص پاک اور صاف اور معصوم اور بے گناہ پیدا کو اللہ کو ذات علی کو دربار کے منگ معصوم اور بے گناہ پاک حاصل ہے. اور دریم خبر اللہ ندا غفتل شی اللہ
د کوم مقصد دپاره چې تا په مخ د ځمکه باندې انسانان پیدا کړي دي یا آینده قیامت ور روان دي دا ټول په ټول ستا په منشا باندې راولي. څلورمه خبره، الله جل جلاله څومره دنیا نه کافر راغله سره شیطان په دیو دا دوزخ ډک کړي دا ورته دومره پلن کړي چې نور پکې را نه شي. باقي د دوزخ دروازې یا الله بند کړي او د جنت دروازې ستا په خدای کې څه کمی نه راځي. دا انسانان نور دوزخ ته مه ورځي، بس دا ډېره وه. دا د غوښې نه تا پیدا کړه، سترګې دې ورکړې، غوږونه دې ورکړه، لاس خپې دې ورکړې، ساه ورکړې، روټۍ ورکړې، ورته د جنت ټکر ورته برابر کړه. او شپږمه خبره دا ده چې یا الله هغه غم ما تاسو د دنیا ټول مسلمان ښځو نرو عرب عجم ته نصیب کړي چې کوم غم د جناب نبی پاک علیه السلام یو غم دی صرف هغه یو غم ما ته نصیب شي تاسو ته نصیب شي د دنیا ټول انسانانو ته. الله پاک به موږ د دنیا د ټول غمونو نه بېغمه کړي. ټول غمونه یو غم چې چاته میلاو شي د باقي غمونه هغه غم غټ غم واړه غمونه ټول ختموي. او بیا چې کله انسان د یو غم سره آخرت ته لاړ شي ځان کدن لګېدو سره الله پاک هغې دنیا د خوشحالۍ اعلان هم کوي. یا شاته دا داعي تبلیغي د پیغمبر په اتباع کې چا ژوند تېر کړی وي دا شاته فکرمند وي زما بچو سره به څه کېږي، زما وروسته نسل به څه کېږي. نو الله پاک ورته فرمایي مه خفه کېږه، مه غمجن کېږه. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. غلام خان جاړه ما بس ته په داسې حال کې دنیا راغلی زما د پیغمبر غم سره لاړې. پیغمبر غم څو غشتي الله ته جاړه څه شی د چا دپاره خېټې دپاره د بچو د لسمو او کالج کې پاس کېدو دپاره پیغمبر غم څو ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله تمام انسانیت ته هدایت ورکړه. دا دوزخ ته مه بوځه. پیغمبر اسلام دې غم دپاره ټوله شپه الله ته ژړلي دي په رکوع په سجده نیام قوما التحیات دي. او زما خوږونو تر دې پورې چې د الله پې رحم راغی فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. اے پیغمبر څه کې ځان هلاکې خلق ایمان وروړي ته دعوت چلوه څه چلوه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. دعوت چلوه شپږ نمبرو ته بیانوه او خپل محنت او کوشش مجاهده جاری ساته. نور چې څوک اوري هم که نوري هم قبلی هم نه قبلی هم دا ټول انسانیت ما پیدا کړي واپسې ماله. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. اخلاص وعده دا دی څوک چې د پیغمبر غم او د پیغمبر کار د پیغمبر فکر د پیغمبر ولا ژړا پیغمبر سنت پیغمبر زندگی دی راواغست بستره کولی کلی په کلی ملک په ملک اقلیم په اقلیم حجره په حجره دنیا کې ګرځي. د دې پیغمبر بهر مخې ته نه ذله شته نه تاثیر شته نه کلی شته نه یو ملک شته نه یو بریاعظم شته. د پیغمبر مخې ته قیامت آخري سبا آخري انسانه پورې تمامې دنیا کې څومره انسانان اوسېږي دا ټول د پیغمبر مخې ته. زما ورونو الله جل جلاله زمونږ رب هم دی
خالق هم دے، مالک هم دے، رازق هم دے، سمیع هم دے، بصیر هم دے، علیم هم دے، خبیر هم دے. اس سوک اللہ تعالیٰ نہ تخلیدے نشی، بچ کے دے نشی، او اللہ پاک پٹے دے نشی، اللہ تا دوکا ورکولی نشی. اللہ پاک دوکا نہ اخلی، نہ اللہ دوکا قبلی، نہ خو اللہ متا دوکا را کرے. اللہ زمان خیر خواہ دے، آغیا میں نزیاد میناناک دے. رسول پاک علیہ السلام آغیا میں نزیاد میناناک دے. اللہ جل جلالہ آغا ذات دے چھے تمام انسانیت سرا اللہ تا توجہ شتاو کا نشتا. اللہ نا بائی پاس جن کری کہ اللہ سرا وقت کری دے چولو سرا اللہ تعالی 24 گھنٹے بلا تسلسل بلا وقت تعلق. زمانونو فرش نا عرش پوری، زرین ایٹم بم پوری، ماشین بگین جبریل علیہ السلام پوری، دا ټول نظام سے انسان تحکاری اور صد خبر پر ذریعہ اطلاع را کئی. دیرشی زمانے ہم، موجودہ زمانے ہم، قیامت پورے ہم، مرگ نہ پس ہم. اللہ تعالی منگو تاستا خبر رات کری دی تمام انبیاء پر ذریعہ، آخر رسول پاک پر ذریعہ یا صحابوں پر ذریعہ. اللہ پاک آغا ذات دے چھے 24 گھنٹے منگ دے ٹول انسانانو دے شازدگانو پشان خیال ساتی. زمانگ ڈکی باسی، تشی باسی، منگ کینی، منگ پاسی، تازہ ہوا را کئی، تازہ خوراکونا را کئی. اوڑی کے دے اوڑی کپڑی اوڑی خوراکونا، جیمی کے دے جیمی کپڑی جیمی خوراکونا، او دا شان خیستہ خلی بی بی. اللہ جل جلالہ ٹول کائنات فرشنا عرش پوری، عرش فرشتو پوری، بخبل اللہ پاک ذات ټول مخلوق منگو تاسو انسانانو پا خدمت کے لگولی دی. فرشتے بلا تنخواہ سے ڈیوٹی گئی آگے پیچھے سزمانگ حفاظت کے شیطانانو نا، اور سمانگو تاسو عمل نامی لکی. خیو گس طرف دا امیر سے خی لکی، گس طرف را امیر سے معمور دے، دا سمانگو تاسو بدے لکی. خدا بدی جد نہ لکی، امیر سے خی طرف دا زر لکی لکی، زر تزر لکی، اور دیتی چلک صبر کوالا کی دیش دو گو بر. اگا اللہ جل جلالہ تمام تاسو ټول واپسی د جی سجده. یا ایها الانسان انک قادح الى ربک قدحا فملاقی. تا کراچی ته نه روان، تا دوبۍ ته نه روان، تا سعودی ته نه روان، تا لندن فرانس نه روان، اسلام آباد ته نه روان، تا کور ته نه روان، تا شب جمعه ته نه روان. تو خو ما ته روان شته شپه او رفتار ما سره ما ته مخامخ راتلونکی. الله جل جلاله یو ارمان دی، یو ارمان الهی دی، یو ارمان محمدی دی. ټول وی صلی الله علیه وسلم. ارمان الهی سره سلوری سپاری پر سر اول صفحه کی راضی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو، اے کلمی والو، مانو ویریو گناہونا نافرمانے پسترگو پزلو پا دماغ و غدونو و بدن کو شرمگانا ختم کو، تقوی اختیار کو، پرہیزو کو. دے چانا دے نفس دے شرنا، شیطان دے شرنا، دنیا دے شرنا، ملک و مال دے شرنا، یہود و نصارو دے جولنا. تاسو دے دین ازان پرہیز کو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دا زمان ارمان پورا کو چھے مال رازی رو تابدار راشو، فرمان بردار راشو. زمان پا منشا جون تیر کو پا زنکدن کی وہ مستا استقبالی سے بوئی، اور پا قبر کی وہ مستا استقبالی چاہ کی مومن کے تا بیمانا قبر چاہتے چھو مبارکل دے مبارک شاہ، اور نا مبارک چاہتا ہوئی
میدان حشر کې به استقبال وي سب استقبال کوي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تمام انبیاء السلام زمون نیکنه ونسا رسول پاک پوری تمام صحابه کرام تمام شهداء کرام تمام صالحین دا به د قیامت په سخته ورځ چې عرش د سور نه بل سوری باندې وي ما سوا د دې خلکو نه حوض کوثر لوبونه وي ما سوا د خلکو نه دا به ټول د چا استقبال کوي چې چا د نبی پاک په اتباع کې دنیا کې ژوند تیر کړی او دې کې خاتمه شي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا چاچ نبی اور اللہ دے رسول کے اطاعت کے دنیا کے شپو رستے رکھڑا اور دے خاتمہ وشوا اللہ اعلان کے اعلان الہی دے ناسی خلق دے قیامت پر اچھا سر پاسوں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین دا تمام صحابہ کرام دی اور سوگ اتباع دما خبرو دا صفتونا مالا ملوشی تاسولا ملوشی تمامی دنیا انسانان خودنا رو تا ملوشی دلی پر اللہ جل جلالہ دے خپل ذات آرینا مبارک دین او دے دین محنت را لے گلے لے سرا لے گلے او دین نا بازار کے خرسی نا دا پا بلکونی کشتا نا خدا دی کارخانشتا دنیا کی اور نا دا چرتا بار بدنا رازی کم زینا چھے سارازی دے اللہ دے ذات نا دینم دے آغا زینا رازی کم نا رازی چاہتے ور کئی سوک دی نبی پشان مجاہدہ کی سجا کئی دا دین با اللہ آغتا بقدر مشقت ور کئی بقدر محنت ور کئی دیر محنت کے دیر محنت دیر دین با ملاوی گی لگ محنت کے لگ محنت با ملاوی اور دا دین بازارون چرکوی بازارون نشتا دا دین بازارون دا دنیا تمام تبلیغی مراکز دی سجا دی دا دنیا تمام مرکزون اور شب جمعے دا دین دا ملاوی دو مرکزون اور دین دا شروع کم زینے کی گی چھ کم زینا دا جناب نبی پاک علیہ السلام دا دین محنت ابتدا کرے ہوا اور پا کم زی خاتمہ شویدہ آغا زن با ہر مسلمان خزاندر شروع کئی زی با تردی چھ دے آخر تا ارسی ہم با جنت تزی کہ منز دو رسیدو مرشو ہم با جنت تزی اور کسر کی گو رسید لا دو قدم آغستی دریم لا نو رسید مرگ لاغے ہم با قیامت کے حشر کامیاب سرک آئے کہ رکھن اول محنت سرے پدے کلمہ چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول دی محنت اسباب اللہ تعالی ہر انسان خزی نرتور کری پہلا سبب جبہ دے سشرے درین سبب وگون دی درین سبب سترگی دی صدرون سبب دماغ دا صدر اسباب دا سر دا طول بدن سردار دے اور پینزم مرکز آغا دی انسان بدن کی زردے اور دا زرد انسان اخبر ندے دا دے اللہ تعالیٰ کور الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله خبردار او انسانانو ستاسو بدن کی او ټکړه دا هغه سم شي دا انسان به سړی بچی شي دی به سم شي چې کله دې سم شي ځمکې اسمان نظام به ټول سم شي هغه څه دی الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب هغه زړه دی زړه دی سم کا دنیا به دې سم شي آخرت من اصلح بينه وبين الله اصلح الله بينه وبين الناس چاہتے خود ضرور اللہ سر روکڑا اللہ با دی خلق سر روگو ہوتی فرشو سر روگو ہوتی زمکی آسمان سر روگو ہوشی اور بیا فرمائی
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. کده زمکه انسانانو پاکستان والا، سعودی عرب والا، کویت والا، آسٹریلیا والا، جرمنی والا، جاپان والا، فرانس والا، روس والا، چین والا پر مرمت ایمان روڑی مالا زړه کې زیرا کی دی ایمان سے زړه دے زړه کنه ری ایمان مرکز زړه ری او زما خبرونو د نبی پاک علیہ السلام د محمد رسول الله سے بدن نه بهار اندامونه دي لکه څنګه پیسو سے بټو ونه زړه دی جیب دې پاس لري بهر کو جیب ډر کړي پیسې چې په جیب کې وي لاس کې به غړې مخوري جامې مخوري ټوپې مخوري اس نه خوري خوراکونه کور به مخوري ګاډي مخوري الکه دا سکر دی دا خو دې فرانکې کاروبار لکه څنګه پیسې ځان ښکارا کوي دا سي ایمان هم ځان کله چې انسان په بدن کې ایمان راشي الله جل جلاله دې له دې لګي ولا ژوند ورو ناصر رسول پاک پسان ولا رسول پاک پسان کتر رسول پاک پسان کامل رسول پاک جی ضرور شریف ہوئے طلب سره کینو عمل سره کینو زړه واحد نه گزارو پنیت کینو دماغ او روح په اشعار کینو او تمام اقوام عالم تر سره کرت کینو څومره نیت چت تمر بل ما عشان ورکړه کوي زمانونو د پیغمبر په مهنت کې دې مهنت په موږ دې پس چې دې موږ کول دي رسول پاک علیه السلام په شان د چا په شان هغه موږ په مقبول هم وي دا کچا موږ پر خدل نه دي هغه موږ ته ځان رسول دي موږ ترجمه سره دا داس مسائل ترجمه سره او داس لګنې ترجمه سره الله بتك عذاب النار پر اس ترجمه سره او دا عشان خوشبو سره مسواک سره د الله په دهان سره نس مجاهدی سره چې زما خبره الله سره دی کله چې انسان د منځنیت دوی الله په دربار کې حاضر شي ورنه فرشتہ आवाज کوي چې او گزارا کته ته د پته ولګي چې تا چا په دربار کې حاضر شوي دغه د خایس او د جلال او د جمال په قیامت پر سلامونه درځي او موږ گزار چې کله سر پزمکه کیږي د دې سر پزمکه نی پروت واړ په مرکز نی پروت دا په جماعت کې نی پروت دا د الله د قدمونو د پاسه پروت دا سجده دا هغه عظیم دولت دی چې شیطان دا سجده نه کړه انا خیر منه اولو زر کال عبادت مردود او ملعون شو او آدم علیہ السلام ته تمام فرشتو سجده وکړه فرشتو درجات هم بلند شو زما ورونو الله سره قربت دا سر په سجده دی نوافل دګد کول وختونه چړل فرائض کم از کم 5 پیری سبحان ربی العظیم 5 پیری سبحان ربی الاعلی جمع منځ کې او ځان له وو پیری ویا یولس پیری ویا دیارلس پیری ویا تهجد په منځ کې په سجده کې 25 پیری ویا 31 پیری ویا څومره چې د رکوع کې د سجده کې د دعا وای د شړا کې دومره به د ابوز مخ کې قبولیت نه رسی او د ابوز با منګلم د هدایت راتلو سبب ګرځي تمام انسانیت ته الله پاک هدایت ورکړي ځکه چې اهدنا الصراط المستقيم صرف ځان له هدایت نه دی یا الله تمام دنیا انسانیت څومره موجوده دي خبر روان دي موږ ټول ته او داتا هدایت راکړي سملار هم خي باقي روان هم او درې قرآن و حدیث علم زده کول اسکول کالج علم فرض نه دی هنر نه فرض دی نه واجب دی نه سنت دی نه مستحب دی جائز دی قرآن و حدیث علم په هر نارینه زنانه چا سره چې کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله دې باندې درې سلوک فرض عین دي کلمه زده کول فرض عین مونږ زده کول فرض عین او کار کې دیش روزي نیول فرض دی علم زده کول فرض عین دا کی فرض نه دی حج په هغه چا فرض دی حج علم
چې په چا حج فرض شي اوس په دې د حج علم هم فرض شو زکات علم په هغه چا فرض شي چې په چا زکات فرض شو د دې به علم حاصلوي بیا به زکات ادا کوي پنځ بنه اسلام پنځه دي خو دا درې شونو فرض کلمې فرض منځه فرض او د روژې فرض دا په هر مسلمان ښځه در غریب مالدار فرض عین چې دا زده کړو علماو نه زده کړو مسلون دعاګانو نه زده کړو بهشتي زور نه زده کړو د خپل محلي عالمانو نه زده کړو څو چې روزانه لس منټه خپل محلي عالم ته ورکوي قدر یې کوي خرچه هم پرې کوي کیني ورسره چې یو مسله د ورځې د کال کې 360 ورځې دي د 360 مسلې شوې او چې یو سره یې 80 کاله دی پوره عالم شي که نه شي شپې وایي نو څو به یې سره روزانه عالمان سره کیني یو مسله مې زده کړو د مانځې له دا زوړ مونږ به نه که دا به پرېږدو نه په مخکې به ترقي کړو الفاظ د مانځه قاریانو صاحبانو نه د علم مسله عالمانو صاحبانو نه او د لمونځ توجه او کنیکشن دا به میلاوي په تبلیغ مارکېټ کې کوم ځای مارکېټ کې ډېرو دور تشکیل کوي دا به هلته نه به ښځې نه وړه نه چیني نه وړي نه کلی وطن دا به تا ته په خپله دا نس نه چې الله سره بیا جوړ درې شونې د منځه دي قرآن الفاظ ترجمه هر یو خپل مارکېټ الفاظ به قاریانو صاحبانو زده کوي چې الفاظ هم صحیح شي دا نه چې روبلو تلو پدلو کړو په دې کې به ژوند نه تېرو آخري لس سورتونه په هر مسلمان باندې زده کول ښځه دا فرض عین دی په یاد وساتئ آخري لس الم تر والناس پورې دا فرض عین دی هر مسلمان ته او دې خوا بیا د رسول پاک ارمان دا دی چې سورت یاسین تبارک الذي زما سره هر امتي په زړه کې وي چا نیت وکړه زه به انشاءالله کې سورت یاسین ته په یادو سره د ښځو بچو او زما خبرونو او دې سره ذکر دې ذکر مقصد ساده ذکر مقصد دا دی وهو معكم اينما كنتم تاسو چرته زه در سره یم د الله پاک چا سره رابطه ده چې زه تا یادوم په ګنټه کې 25,000 پیرې څومره زمونږ رب هر انسان په یو ګنټه کې 25,000 پیرې یادوي او موږ څومره خپل رب یادوو نو دا خپل زړه باندې خواري کول دي چې زمونږ دا زړه د مرګ نه مخکې د خپل رب سره ټچ شي چا سره ټچ شي او د بدن هر اندام رسول پاک سره ټچ شي او دل او دماغ د مرګ نه مخکې دنیا نه کټ شي په جنت ولګي په دوزخ ولګي دې ته سړی وایي جنت څه جنت خبرې ډېرې کوئ دوزخ هم پېږي دوزخ خبرې کوي جنت ډېر خبرې یو وروره په جنت کې به کښوي زعفران خاوره ګرځېدل دي خاوره ختم یو مهال شپېته میله کې هر بنګله کې 70,000 کمرې دي هر دروازه کې هر چھت کې 70,000 کمرې دي هر چھت کې 2 چھته دي په یو کمره کې یو بنګله کې 1,00,000 کمرې دي او دغه شان هر کمره کې 4 دروازې دي هر د 4 نوکران دي او هغه جنکان هلکان دي غلمان دي هر بنګله کې 4 دروازې دي 4 نیلونه شراب شودر شات اوبه دي دا د دنیا ښځه دا د جنت حورې سمپلې دي دا بچي اولاد دا د غلمان سمپلې دي او دا کور د دنیا د جنت سمپل دی دنیا کې څومره ستړی جرمني او پس راشه سکون چېرته میلاږي خپل ښځې بچو سره دا د هغې سمپل دا د دجال دا شی الله دې پاره بند کړي او زما ورونو فرمایي دومره ذکر وکړو چې د الله نه بغیر زمونږ ګزاره د الله په عشق کې مبتلا شو څه چل مینه د خدای او رسول ښه دی باقي مینې بې وفا دي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام چا سره دې مینه ده ټول به پته به مري او دا به مري ورشه قبرستان دې سمپل دی اے محمد صلی الله علیه وسلم ستا دنیا کې چا سره مینه ده ستا سره مینه ده تا ته به مرې دیو به مري انک میت و انهم میتون اے محمد صاحب تهجد اهتمام کوه چې دې کې مؤمن شرافت و عزت نیمې شپې وروسته او زما خبرونو چې چا سره په زړه کې کلمه ده که دا سودخور دی زناکار دی شرابي دی ډاکو دی قاتل دی خو کلمه وایي چې لا اله الا الله په خدای مې دې قسم وي چې دا مسلمان
الله ته د اور ځمکې اسمان نه زیات ګران یو ورځ به الله دې له دومره جنت ورکړي چې یو دا دنیا نه دې سره نور ده دې ته به سپک نه ګورو دا خو پرېږده کافر ته به سپک نه ګورو څه پته لګي کافر ته په آخر کې اسلام نصیب چې دوی ته به ایمانه لاړ نشو هر وخت په زړه نظر ساتل د زړه په دړکن باندې د پوزې په سا باندې په هسپتال کې ګرځېدل په قبرستان ګرځېدل په باتروم او په غسلخانې کې ځان کتل بل ځای به ځان نه ګورې نه په واسکټ نه په جامو نه په کپړو نه په بنګلو د ځمکې لاندې یو شی نه چلېږي نه پریدی نه شینواری نه محمد یوسف زی نه هاشمي نه قریشي د ځمکې او څه چلېږي لا اله الا الله الله یقین د نبي ژوند دا د سړی دنیا کې پاس قبر کې پاس آخرت کې پاس داسې خلکو ته ځان کتل کې درې خوش زیری دي رنګ به یې ښایسته شي جنت منظر به وګوري کلمه به نصیب شي همیشه یې غم ختم شي مولانا یوسف رکھنے سے وفات شو اور بی بی رالا جا بیٹا سارے دنیا کو جگا دیا اب ہمیشہ کے لیے سو جاؤ اور زمان خبرون چاہتا مسپک نہ گرو زمان کی صبح حق نہ ادا کئی نہ بچانے عزت وارو من بلی خلق عزت کرو کمی غصہ خشے رے چاہتی غصہ نہیں دا خار دے مگر پزان با غصہ کے پچا پا خزی بم نکے پا بچو بم نکے پا گاون بم نکے پا چا بم نکے غیبت خشے رے دے خلقو نا دے خپل زان با غیبت کرے چا دے خپل خان زان غیبت کر سواب چا کم سارے بلکہ ایبو نا گوری اللہ بغنا ایبو باسی دی کنے نا باسی آدھے دی خوبی بغلا ورکی چا کم سارے بلکہ خوبی گوری اللہ بغنا ایبو نا ختم کم سڑے گناہوں شماری اللہ میں نیکی شماری سب نیکی شماری اللہ میں گناہوں شماری تو چاہتا سپک نگر عالمان محتقتل نبی محتقتل لی نبی محتقتل اللہ نور تقتل لی عالمان دم جو وارثان دی کتا تبلیغ کے لگے دلے ہوئی ہم اور کلی لگے دلے اور سوچ عالمان بیزتی کی دنیا کی ولو کہ عالم گناہگار سے اکر ولی لگی دا سڑے چکر مرشی قیامت کی قبر کی اللہ بے مشرق مغرب نه مشرق ته واړي عالمانو بې عزتي نه نشي نه د مشرانو بې عزتي نشي نه په کشرانو باندې ظلم نشي په کشرانو شفقت کوو هغه د دیني ماحول دا کور کې تعلیم حلقه مسجد کې تعلیم حلقه خپل ماشومان شپږ کالو جومات ته رانباسو په تبلیغ په کالو کې رانباسو ګشتونه ورکوو او زما خو ګورونو هر نیک عمل چا دپاره کول نه ووټ دپاره او نه نوټ دپاره بلکہ صرف یا اللہ ترازی سے بس پدی شپک صفات والا راضی کی سوچ دا شپک صفات زندگی فزان کی راوستل غواړي چې د الله مخلص بندشم اخلاص والا وای ستا اخلاص والا دې ته وای چې خالد دې صفات کې دې په خپش زر فورا نفس ته وای ته هیڅ شم دې ګندګي ډرن صفات قابل الله دې الحمدلله رب العالمین صفتون قابل صرف یو الله بس من د صفت بسې صفت هغه ذات کوا وی کله چې د انسان جبه الله صفت کوي عرش کې ورته وایي که زه دې کې یادې زه دې ځان سره یادوم ته د جرابو بیټک کلي په عالم کې امریکا جاپان کې نه یادې زه به تا په اسمان په فرشتو کې یادوم وی عذابونه اسمان نه راخلاص شي لاندې مخلصین جماعتونه آباد کړي خلق تبلیغ کې لګي او گشتونه کوي کور کې تعلیم د شپې دعا جنت تهجد خلق تسبق ګوري د خلق رحمت ګوري د داسې خلکو لپاره بکا الله په اسمان عذابونه ختم او بیا تبلیغ کار دا یو لاک سری پیغمبرانو دا صفات انبیاء دي شپږ نمبر چا صفات دي دا صفاتونه ځان کې غواړي د دې پر نقل حرکت څه شوی دا په کور کې ډاکټر نه جوړیږي نه انجینر نه وکیل هر څه بار منډه منډه وایي ټوپۍ سپلۍ ګړۍ مکان واده ناوې کټ کوزې پالک د قطر دوبۍ سعودي ایران توران جرمن جاپان پنځه لسکر به هجرت کې سبا کې دغه شان ایمان عبادت ذکر علم اخلاص اکرام تقوا دا په دعوت په دعا په ژړا په هجرت واپس مقام کې په نصرت مسجد په پنځه اعمالو باندې دا د کور په پنځه اعمالو باندې او د دې لپاره په ټوله دنیا کې ګرځېدل دي
چې کوم سره په دې صفاتو ژوند تېروي الله به دې داسې تربیت کوي لکه څنګه الله صحابه ځکه داود علیه السلام الله ته سوال وکړو چې داسې امت پیدا کړي چې هغه به پیغمبرانو کار وکړي هغه ټول انپړی ورته داوده چې کله دې ما ته ځان وسپاري زه به دې بنده سره د ښځو بچو د خپل علم نه به علم ورکوم د خپل حلم نه به الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين شاچ چرتکو بسانه کمال نفس مجاهدین سره او د دنیا اعلان وره دی په دنیا کې پاسي په آخرت کې پاسي او چې کوم خلک زموږ دین لپاره مجاهدي او مشقت کوي خلک کونډې ساتي بچي ایمان ساتي لسته مقابله کوي او ټول دنیا کې ګرځي زبادولا تو نعمتونه درکوم د خوشحالۍ ټول دروازې دنیا حد کھولا کوم شاته دې زم زه چې کوم مهنت شاته الله وي او څنګه خطا او گمراه شي تیار ان شاء الله یا ټول کو نه خیره دیشي ژوند به توبه استغفار کو چې د قوت خلاف استعمال شوی دی دا باقي ژوند به مشورې سره ان شاء الله ٹھیک ده اخر به ان شاء الله ټول تشکیل کی نو تشکیل به تختو کزان به پیشکو کوي تمام تقاضو باندې خزو بچو سره الله دواړه کې